پدې بخاری او مسلم کې یو حدیث کې یو واقعہ ذکر دا کتاب التوبہ کې دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی دا اللہ حبیب فرمائل چکان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا وی مخکنو امتونو کې یو سړیو 99 قتلونه کړو سو قتلونه کړی دي 99 قتلونه یو سړی کړو دا الله حبیب فرمایي بخاری او مسلم کې متفق علیه روایت ته چکل ډیر قتلونه وکړل اخر کله کله چې الله انسان ته لار سمي دا زړه ول را نرم کی زړه کې ول مینه پیدا کی ته ګناه نه زړه تور شي هغه وې چې ډیر قتلونه مې وکړل ډیر خلق مې ووجل ډیر نافرمانه مې وکړې سبا د رب دربار ته ورتل دي بالکل بغیر جامو به د رب دربار کې ولاړم خپې بل خپې باندې وایم سرتور سر باندې وایم تمام محشر په مې ویني راشنن دنیا کې توبه وباسا نو فسأل عن اهل العلم عن اعلم اهل الارض فدل على راهب فاتاه فهما له فهل لي من توبه چا ورته تاسو کو چې دې وخت کې ډېر لوی عالم کم ځای دی چا ورته یو قابل عالم نه خودن چې دل تلاړ شه الته یو ډېر لوی عالم دی هغه درته توبه بارکه سه حکم درکې هغه ته وې چې ما 99 قتلونه کړی دي فهل لي من توبه آیا زما د پاره سو گنجائش تا آیا ما به الله معاف کی اور تو فرمای الله 99 قتلونه او بیا د معافی تملرل تاسو سوال نه پیدا کیږي ته نشي معاف کړي تا ډیر ناروا کړی دي تا ډیر ظلمونه کړی دي تا ډیر د حد نه تجاوز کړی بس شکل دا خبره اوریدا نو حدیث کې راځي د الله حبیب فرمایي فقتله فكمل به 100 بس وی تور روبا سره دا عالم نیم سرو چې 99 خو اسه هم دي راشه سلی کا اسه معاف کېږي نه دغه د لړو دردو نو راشه دا مرګونه د سل کا نو عالم موجو بیا چرته کې یو د قران او سنت یو د الله د احکاماتو پویا سړیو پویا عالمو هغه ته وې چې لاړ شه یو پلان کیږي کې عالم دی هغه تخپل خبر او کا شاید چې الله رب العالمین دې معاف کی دې چې لاړو نو هغه عالم په درسګه کې ناستو درس او تدریس کو دې لاړ هغه ته وې چې ما 99 قتلونه کړی دي ډیر مرګونه مې کړی دي نن راغلی ما د الله دربار کې توبه وباسم خو یو عالم راته وې چې ستا توبه نه قبلېږي وی داغه نه مې سر وو نو سل مې کړل آیا زما توبه به قبول شي هوښیار عالم ډېر سوچ سره مسله کوي هغه لږ سات غلی شي هغه ورته وې آو الله ستا توبه اوسم قبلوي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ساچ دې ګرګړو ته نه راغلي تر دغه وخت الله توبه قبلي قسم تا ته مقلا الله ته توبه تائب شه الله ته وجاړه هغه بهون کې مهربان دی دا هغه आवाज دی چې لا تقنطوا من رحمت الله اے خلقا د الله د رحمت نه من امید کېږي الله چې وګوري ټول ګناهونه بدر ته معاف کی دا سړی ډېر پوښ هغه توبه وباسله خو بیا فرمایل چې لاړ شه او یو بل ځمکې ته د خپل کلي ته مزه هلته قتلونه دي ډاکې دي بې حیایي دي هلته به ستا خوی بیا خراب شي نیکان خلق ورته وښول چې هلته لاړ شه هلته علما او دینداره خلق دی هلته کې ژوند تېروه دی روان شو په لار باندې کله چې روان شو د لارې سمزل نه بعد د مرګ فرشته رااله او د مرګ ټیم برابر شو کله چې د مرګ فرشته رااله نو دغه توبه استدا
په یو نیک نیت باندې روان دی په دک ټیم کې چې به فرشتي رالی نو د دواړو فرشتو په جنگو دو یو فرشتو رائے داوا چې دی به جهنم تلیګو د غضب فرشتي او د رحمت فرشتي په جنگ شوي یو ډلې وی چې دا به جهنم ته بوزو بل ډلې وی چې دا جنتی سړی دی نو آخر کې فیصله په دې وکړو چې مزل به وګورو کنه کانو خلکو ته نږدې خود رحمت فرشتي به فیصله د مرګو کی ک بدانو ته نږدې بیا به د غضب فرشتي فیصله کوي نو علما ذکر کوي چې د مزل لګ کړو الله رب العالمین ورته مزل را لند کو او هغه نیکانو طرف ته نږدې کو چې وای قتل نو د هغه مزل زیات شوو لګ وته پاتو نو د رحمت فرشتو د هغه روح چې کم دینو جنت او اعلی علیین ته الله دربار ته وړو وجداوا چې د توبې په نیت الله تعالی نو څوک چې د توبې په نیت باندې الله تعالی شي الله د هغه توبه نه ضایع کوي او الله رب العالمین اعلان کوي لا تقنطوا من رحمت الله اے خلق د الله د رحمت نه من امید کیږي اے خلق الله ته متوجه شه اے خلق د الله رب العالمین د رحمت مفهوم ډیر وسیع ده راشنن الله ته توبه وباسا راشنن الله ته فجلاشا او هر قسم گناهونو کې چې مبتلا شوی د هغه گناهونو نه رب العالمین ته توبه وباسا نو توبه د گناهونو نه دا ډیر لوی عظیم نعمت ده چې الله رب العالمین مونږ تاسو ته د گناهونو نه